لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ناظرين الله تعالى قرآن مجيد کی فرمائے يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، اے د ایمان خاوندانو تاسو مدد حاصل کئ په صبر سره او په مانځ سره. ان الله مع الصابرین، بشک الله تعالی د صبر کوونکو سره دی. عزتمندو صبر څه ته وایي؟ څنګه به صبر کوو؟ صبر دې ته وایي چې کله تاسو ته یو تکلیف راورسي یا یو مرض راورسي یا نور څه مصیبت پیښ شي، ستاسو مال هلاک شي یا نور څه داسې په کور کې یو ځناور هلاک شي یا نور څه ګاډي وغیره هلاک شي، نو په هغه باندې تاسو د الله تعالی نه صبر ذریعہ اختیار کړئ، صبر کوئ. ځکه شاید چې دا د الله د طرفه تاسو باندې یو غټ مصیبت راته، الله تعالی په دې سره تاسو خلاص کړئ د هغې نه. ځکه چې هر حالت کې چې څه په تاسو راځي هغه د الله تعالی د طرفه راځي. نو په دې باره کې به زه تاسو ته یو لنډه شان واقعه بیان کړم د حضرت لقمان صاحب. حضرت لقمان صاحب خپل زوی ته یو پیره نصیحت کوي، ورته وایي چې ای بچیا، که چېرته تا ته څه تکلیف راورسي نو څه هغه خوښي او که ناخوښی، خو ته په زړه کې دا راوله چې بس دې کې به زما خیر وي، دا د الله د طرفه. دې زوی خپل پلار ته وویل لقمان صاحب ته، ای بابا، دا به زه څنګه معلومه کړم، څنګه به محسوسه کړم چې دا د الله د طرفه ده او ما ته په دې کې خیر دی؟ نو هغه خپل بچي ته وایي چې راځه بچیا، د دې وخت زمانې پیغمبر ته به لاړ شو، هغه به ما ته زما د دې خبرې تصدیق وکړي تا ته. نو دې زوی ورته وویل چې بابا راځه. لقمان صاحب هغه زوی دواړه روان شو، خپلې سورلۍ تیارې کړې، ځان سره د خوراک څه توخه هم راواغسته، لږې اوبه هم راواغستې. څه ورځې شپې دوی سفر وکړو، یو صحرا بیابان ته ورسېدو. دوی سره خوراک ختم شو، اوبه ختمې شوې، دوی هم ستړي شو، سورلۍ هم ستړي شوې. دوی د سورلو نه راکوز شول، پیاده روان وو. چې یو ځای ته دوی ورسېدو، نور ډېر د دوی سر ته راغی، سخته ګرمي وه، شګې وې، بیابان وو. نو دوی ډېر زیات تږي هم شو، وږي هم شو، ستړي هم شو. نو د لقمان صاحب ګیر چاپېره خپل نظر واچو چې وایي که ته یو ځای کې شینوالی ده ته په نظر باندې راغی او لوګی په نظر راغی. ده دا سوچ وکړو چې دا شینوالی د ونې علامت دی، دا لوګی چې دی نو دا د یو محلي یا د یو وفد علامت دی، یعنی دغه ځای کې به څه کورونه وغیره آباد به څوک وي. نو خپل بچي ته وایي چې بچیا راځه دغه کلي ته به ورشو، هلته به د خوراک څښاک یا د اوبو څه بندوبست وکړو، نو بیا به مخکې خپل سفر جاري ساتو. دې بچي ورته وویل چې ټیک ده بابا. دواړه روان شو، لږ ځای چې دوی سفر وکړو، هلته یو اډوکی په دې شګه کې پروت و، زوړ اډوکی و چې د دې زوی په دې خپه کې یې ورننوته. نو هغې دومره سخت زخم دې بچي دې خپې ته ورکړو د دې لقمان صاحب چې هغې د وجې نه هغه نویر په مخ کې د تلو گنجایش ونه شو، د هغوی سره په دې ځمکه را پرېوته. لقمان صاحب زر را منډه کړه، د هغه نه یې هغه هډوکی په خپلو غاښونو مبارکو راوویسته او د هغوی هغه زخم چې کوم و هغه یې خپله پګړۍ څیرې کړه، په هغې وتړه. خپل بچي ته یې ډېر زیات د صبر تلقین ورکړو، اطمینان یې ورته ورکړو، خو لهذا زوی چې و نو هغه د ډېر زخم د ګهرایي د وجې نه بېرته د تلو نه پاتې شو. نو ده په دغه قضیې کې هم خپل بچي ته بیا دغه یو نصیحت وکړو چې بچیا، دې لږ مصیبت کې به زموږ خیر و. نو څه ګورې چې یو سړی راغی او په اس باندې سور دی، سپین لباس یې اغوستی دی، په دوی سلام وکړو، بیا ورته وایي چې زه جبریل یم، زه د الله تعالی ما ته حکم کړلی چې دا شهر تباه کړه او الله تعالی تاسو د دې ځای نه دغه شهر ته نه پرېښودی، تاسو د شهر ته روان وئ، دا شهر زه تباه کوم د الله تعالی په حکم باندې. خو لهذا الله پاک ستا د زوی له دغه صدمه ورسوله او د دې د وجې نه تاسو د ښار ته لا نړئ، دلته پاتې شوئ. بیا جبرئیل علیه السلام خپل لاس را وړاندې کړو او د دې لقمان صاحب د زوی په زخم یې راښو، الله تعالی هغه روغ و صحت یې ورته ورنصیب کړو. بیا دغه ځای کې د خپل زوی د پلار ته وویل چې بابا، ما ته چې کوم سوال را پیدا شوی او موږ چې په کوم سوال د تلقین دپاره مخکې روان وو، د هغې د تصدیق دپاره روان وو، بابا د هغې جواب ما ته میلاو شو.
لہذا موږ له او تاسو له هم پکار دي چې کله زموږ نه یو شی هلاک شي نو موږ به د الله تعالی نه په هغې باندې صبر کوو، صبر به غواړو، صبر به طلب کوو. ځکه شاید چې دا مسله زموږ ته غټه مسله راتله، الله پاک په دې ذریعې سره موږ د دې نه بچ کړو. نو الله تعالی دې موږ له د صبر او د استقامت توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.